أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. پرون موږ د اهدنا الصراط المستقيم د دې باندې بحث کړو چې هدایت دا سوال چې کوم دی پیغمبرانو هم کوي، هغوی به هم کو، په خپل نبی علیه السلام هم د هدایت سوال کو، او مونږ هم کوو. نو که څوک دا سوال وکړي چې پیغمبر علیه السلام ته خو هدایت نه بلکې هغه د هدایت سرچشمه وه، او د هغه د وجې خو به خلکو الله جل جلاله نورو خلکو ته هدایت کو. نو نبی علیه السلام ولې دا سوال کو چې اهدنا الصراط المستقیم؟ نو د دې موږ درې درجې ذکر کړې د هدایت. یوه درجه د دې عامه وه چې د هغې د وجې چې الله جل جلاله دغه د هدایت درجه ټول مخلوق ته چې کوم دی شامله کړې ده، او ټول مخلوق ته الله جل جلاله د هدایت تړومبی درجه هغې ته چې کوم دی ورکړې ده. څومره مخلوق چې دی، کو نباتات دي، کو جمادات دي، کو حیوانات دي، څومره مخلوق چې الله پیدا کړی دی، نو دې ټولو ته د ړومبۍ درجې د هدایت الله کړی دی. او همدا وجه ده چې د دې هدایت د وجې نه ټول مخلوق خپله ډیوټي صحیح ډیوټي کوي، خپله ډیوټي ټول مخلوق کوي. نور دی خپله ډیوټي کوي، په خپل ټیم راخیږي او په خپل ټیم باندې پرېوځي. سپوږمۍ دا چې کوم دی خپله ډیوټي کوي. دا د الله جل جلاله د هغې هدایت ته وجه، او د هغې هدایت ته وجې نه دا ټول مخلوق ته الله تسبیح کوي. دا عامه درجه ده د هدایت. دویمه د هدایت درجه دا ده چې هغه الله جل جلاله انسانانو او پیریانو ته طرف ورکړی، چې کوم د پیغمبرانو په ذریعه باندې، د آسماني کتابونو په ذریعه باندې، چې د آسماني د الله جل جلاله چې څومره پیغامات دي انبیا علیهم السلام هغه رسولي دي مخلوق انسانانو او پیریانو ته. نو چې چا قبول کړي دي هغې ته مونږ او تاسو مسلمانان وایو، او چې چا رد کړی دی هغه پیغام، د پیغمبر هغه پیغام یې رد کړی دی، د آسماني کتاب هغه پیغام یې رد کړی دی، نو هغه ته مونږ کافر وایو. نو دویمه درجه دا ده چې لار ورته الله ښوولې ده خو یې قبول کړی نه ده. درېیمه درجه د هدایت هغه دا ده چې هغه الله جل جلاله بغیر د واسطې نه صرف مسلمانانو له ورکړی دی. بغیر د واسطې نه الله جل جلاله صرف مسلمانانو له ورکړې ده، او هغې درجې ته چې کوم دی توفیق ویلی شي. توفیق ویلی شي داسې اسباب او حالات پیدا کول چې د هغې د وجې نه انسان ته د الله او د الله د پیغمبر احکامات منل دا چې کوم دی آسان شي، او د الله او د الله د پیغمبر احکامات نه منل دا چې کوم دی ورته ګران شي. نو دې درجه د درېیمه درجه کې ډېر زیات وسعت دی، دا ډېره کولو درجه ده. په دې د دې حدود چې کوم دی نه دي معلوم. لکه ګوره نبی علیه السلام فرمایي چې کو د یو انسان یو ځنګل د سرو شي، نو دې ارزو کوي چې زما دویم د سرو شي، کو دوی د سرو شي دې وي چې درېیم د سرو شي. نو کله خو به د انسان دا ټوله دنیا چې کوم دی د یو انسان شي، نو بیا به دې کوشش نه کوي. صحیح شو؟ نو دا د دنیا کې خو نور وسعت نشته دی، نور گنجایش نشته دی. خو دا درجه د هدایت چې کومه ده، نو دې کې ډېر وسعت دی. د دې د وسعت دومره زیات وسعت دی پکې چې د دې حدود نه دي معلوم. نو پیغمبر چې سوال کوي چې اهدنا الصراط المستقیم، نو دې په دې درجه کې نور زیاتې غواړي چې الله د هدایت تا رڼا راته نور چې کوم دی سیوا کړه. د هدایت تا رڼا الله راته نوره سیوا کړه. دا د زړه رڼا ده د هدایت ته، چې په دې رڼا باندې انسان د ګناه نه چې کوم دی الله بچ کوي. چې دا رڼا څومره مضبوطه وي دومره دته نیکو کې چې کوم دی خوشحالي ښکاري، نیکۍ کول ورته اسان. دا درې درجې دا چې کوم دی د هدایت مونږ ویلې وي. بیا ورپسې دی صراط الذین انعمت علیهم. نو اهدنا الصراط المستقیم کې صراط مستقیم ورته ویلی شي، صراط مستقیم څه ته ویلی شي؟ نو په دې کې الطریق الواضح لا اعوجاج فیه، دا هغه واضحه لاره ده چې په دې کې چې کوم دی کوږوالی نشته. هغه لاره چې په دې کې کوږوالی نه، دغه لاره ته صراط مستقیم ویلی شي.
او حضرت علی رضی الله عنه قول تفسیر ابن کثیر کې را نقل کړی دی چې هغه فرمایي چې هو حبل الله المتین وهو ذکر الحکیم وهو صراط المستقیم، چې دا صراط مستقیم چې کوم ده کنه دا نیغه لارو دا د الله غ مضبوطه رسۍ ده او دا د الله غ محکم ذکر دی او دکه چې کوم دی صراط مستقیم. او بعضو تفسیر کړی دی چې دا صراط مستقیم نه دین اسلام مراد دی، صراط مستقیم نه دین اسلام مراد دی. او مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې د دین حق مراد دی. او بعضی وی چې د دین د نبی علیه السلام اتباع او د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما اتباع مراد. خو دا ټول اقوال چې کوم دي یو دي، په دې کې څه مخالفت نشته دی. تفسیر ابن کثیر وی چا چې د ابوبکر صدیق او د عمر اتباع او د نبی علیه السلام اتباع وکړه، چا چې د نبی علیه السلام اتباع وکړه او د حضرت عمر او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې اتباع وکړه، د دې په لار باندې لاړو. وی په حقیقت کې دا کس چې کوم دی نو د په حق باندې لاړ. چا چې د نبی علیه السلام او د ابوبکر او د عمر اتباع وکړه هغې پسې لاړو، په حقیقت کې دغه حق دی، دی د حق اتباع وکړله. او چا چې د حق اتباع وکړله دا حق چې کوم دی د دین اسلام دی. او دین اسلام څه شی دی؟ دا قرآن دی. او قرآن دا د الله غ مضبوطه رسۍ ده او د الله محکم ذکر دی، همدکه صراط مستقیم. صراط مستقیم معنی وپېژندله؟ صراط مستقیم معنی حق ته کو چې حق وکړه اوم ټیک ته. تا نه څوک تپوس کړي صراط مستقیم څه ته ویلی شي، نو موږ ورته وایو چې حق لارې ته صراط مستقیم ویلی شي، دا معنی هم ټیک ته. کو چا ووایي چې قرآن مجید ته صراط مستقیم ویلی شي، دا معنی هم ټیک ته. اکو چا ووایي چې دا د الله مضبوطه رسۍ ده او محکم ذکر دی، دا معنی چې کوم دی هم ټیک ته. اکو چا ووایي چې صراط مستقیم موږ نه څوک تپوس کړي چې څه ته ویلی شي، موږ ورته وایو چې د نبی علیه السلام او د ابوبکر او د عمر اتباع ته چې کوم دی صراط مستقیم ویلی شي. دا ټولې معنی چې کوم دی ټیک دي، دا ټولې معنی د یو بل مؤید دي، د یو بل تایید کوي. نو صراط مستقیم. بیا ورپسې حافظ ابن قیم وی چې صراط مستقیم کومه لاره ده؟ هغه وی چې صراط مستقیم هغې لارې ته ویلی شي چې په هغې کې 5 صفتونه وي. لومبني صفت دا دی چې دا لاره نیغه وي، بلکل سیده وي. دویم صفت دا دی چې دا لار مقصد ته رسیدونکي وي. او دریم صفت د دې لارې دا دی چې دا لاره نږدې وي. او څلورمه صفت دا دی چې دا لاره چې کوم دی فراخه وي. او پنځم صفت دا دی چې دا لاره منزل مقصود ته رسیدلو کې صرف دکه یوه لاره وي، د دې نه علاوه بله لاره نه وي. دا 5 صفتونه چې په کومه لارې کې وي دکه لاره ته کوم دی صراط مستقیم وي. او دا 5 صفتونه په اسلام کې دي، دا 5 واړه صفتونه دا چې کوم دی په قرآن کې دي، دا 5 واړه صفتونه دا د نبی علیه السلام او د ابوبکر او د عمر په اتباع کې. کلا ولار ده چې څوک راځي موږ ورته وي راځه، موږ ورته چې کوم دی مرحبا وایو. اسانه لار ده، لنډه لار ده. ګوره یو سړی د شپې راوځي غلا له ځي، نو څومره په مشکله باندې ځي، د ده جان پکې خطره ده، د ده مرګ چې کوم دی پکې خطره ده، د ده عزت پکې خطره ده. او دې په ډډه کې هم چې کوم دی خفه دی چې زه ولې دا کار کوم، ډېر په مشکله سره کار کوي. او که یو کس چې کوم دی د شپې په 2 بجې باندې تهجد لپاره جومات ته را روان دي، هېڅ خطره ورسره نشته، ښه په اسانه باندې راشي تهجد وکړي، نو دا اسانه لار. نو حافظ ابن قیم وایي چې دا 5 واړه صفتونه یې پکې. بیا ورپسې دا لار چې کوم دی صراط مستقیم دا د یهودیانو په شانتې هم نه ده او د عیسایانو په شانتې هم نه ده، بلکې درمیانه لاره ده. یهودیانو هغې چې کوم دی عیسی علیه السلام د سپک نسبتونه کړي. یهودیانو عیسی علیه السلام د سپک نسبتونه کړي، هغې کمې کړی او عیسایانو زیاتې کړی. عیسی علیه السلام د الله مرتبې ته رسولی. زمونږ دا لاره میانه روي والا لار ده، درمیانه لاره ده. موږ د پیغمبر نه العیاذ بالله ګستاخي کو، سپکاوي کو، او نه پیغمبر چې کوم دی د الله درجې ته رسو. د پیغمبر خپل اوچت مقام دی، الله ولې ډېر لوی مقام ورکړی دی، خو د الله درجې ته موږ نه رسو. دې پسې ورپسې موږ وایو صراط والذین انعمت علیهم. موږ وایو چې اهدنا وښایي موږ ته روان کړي موږ قیم او دیم تر مرګه وساتي موږ صراط والمستقیم په صراط مستقیم باندې. اوس موږ وایو صراط والذین، صراط مستقیم څه چیز دی؟
صراط والذین لار د ها کسانو انعمت چې تا په انعام کړی دی علیهم په هغوی باندې د هغه خلکو لار راته وښیه الله پاکه چې په کومو خلکو باندې تا انعام کړی دی. نو د دې آیت تفسیر په سورې نساء کې الله پاک جل جلاله کړی دی چې اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیق. انعام په کومو خلکو باندې شوی دی؟ په انبیاء باندې شوی دی. انبیاء ورپسې دویمه ډله صدیقین، درېمه شهدا، څلورمه صالحین. انبیاء هغه چاته وي، پیغمبر هغه چاته وي چې هغه باندې وحی راځي، وحی پې نازله شي. صدیق هغه چاته وي چې د پیغمبرانو احکامات دا د زړه د اخلاص نه چې کوم دی مني او د پیغمبر تصدیق بغیر د دلیل نه کوي. دلیل ته نه غواړي چې څنګه پیغمبر دا سره څه دلیل دی؟ دقسې چې کوم دی څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبي علیه السلام تصدیق کړی و، دقسې په ایمان راوړی. تپوس یې نه وکړی تا سره کومه معجزه ده، دې ته صدیق ویلی شي. او شهید هغه چاته ویلی شي چې د پیغمبرانو په وینا باندې د الله په لار کې خپل سر قربان کړي وي، هغې ته چې کوم دی شهید ویلی شي. شهدا یې جمع ده، شهید چې کوم دی مفرد او واحد. صالح هغه چاته ویلی شي چې الله د هغه مزاج داسې جوړ کړي وي چې د هر ګناه نه هغه نفرت کوي او هر نیکي هغه خوښوي. او صالحین نیکانو ته زموږ ستاسو په ساده پښتو کې ورته موږ نیکان وایو. نو الله رب العزت د دې څلورو کسانو ډله چې کوم دی وفرمایل چې څلورو ډلې دي په دې باندې انعام شوی دی. نو موږ د الله نه سوال کوو چې الله موږ د دغې خلکو لار الله موږ ته وښایي. صدیقین، نبیین، انبیا او صدیقین او شهدا او صالحین، دا څلور واړه ډلې دا د امت ته نور افرادو نه چې کوم دي جدا دي او افضلي دي. او څوک چې د دې ډلو اتباع وکړي نو الله رب العزت په دغه ډلو کې چې کوم دی شماري. اوس دې ځای کې یو سوال پیدا کېږي. سوال دا دی چې الله رب العزت دلته وفرمایل چې صراط والذین انعمت علیهم، مونږ وایو الله هغه خلکو لار راته وښایي چې په کوم باندې تا انعام کړی دی. او انعام الله په دغه څلورو قسمو کسانو باندې کړی دی، څلورو قسمو ډلو باندې چې یو نبیین دي، یو صدیقین دي، یو شهدا ده، یو صالحین دي. نو الله رب العزت چې دا دومره لویه جمله ذکر کوله نو الله داسې هم فرمایلی شو چې صراط والقرآن، چې الله موږ ته قرآن والا لار وښیه. صراط والرسول، الله موږ ته رسول والا لار وښیه. دا خبره هم ټیک وه، دا هم یو پوره وضاحت و چې الله فرمایلی وي چې صراط والقرآن، موږ د الله نه سوال کوو چې الله موږ ته قرآن والا لار وښیه، یا موږ د الله نه سوال کوو چې الله پاکه موږ ته رسول والا لار وښیه. نو قرآن او رسول الله پاک ذکر نه کو وي. دې کې دې طرف ته اشاره ده چې د قرآن او د پیغمبر د اتباع سره سره د الله د هغه نیکو بندګانو اتباع هم پتا باندې لازم ده، کوم چې د قرآن او د رسول په لاره باندې تلي. کوم چې د قرآن او د رسول په لاره باندې تلي وي د هغه نیکانو بندګانو اتباع دا هم پتا باندې لازمه. ته به د دغه نیکانو خلکو په مجلس کې په صحبت کې به کښېنې، د دې صحبت په اختیارې الله به تا نیک. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما امت کې به فرقې جوړې شي څنګه چې په یهودیانو کې 1 فرقې جوړې شوې وي او په عیسایانو کې 2 فرقې جوړې شوې وي. او نبی علیه السلام وفرمایل زما په امت کې به 3 فرقې جوړېږي، هغې کې به صرف او صرف 1 فرقه دا جنت والی، نور به 2 فرقې دا به جهنم ته ځي. صحابو دې تپوس وکړو د الله پیغمبره دا جنت والا به څوک وي؟ نبی علیه السلام داسې ونه فرمایل چې دا جنت والا به قرآن والا خلک وي، دا جنت والا به حدیث والا خلک وي. نبی داسې ونه فرمایل. نبی علیه السلام قرآن او حدیث ذکر نه کو، نبی علیه السلام انسانان ذکر کړل. نبی علیه السلام وفرمایل ما انا علیه واصحابي، په کومه لار باندې چې زه او زما صحابه دي. دا ډله چې څوک په ما زما صحابو پسې راله نو دا ډله به چې کوم دی نجات موندونکي د جنت والا ده. د دې نه علاوه نور چې څومره ډلې دي دا به ټولې جهنم ته ځي. نو نبی علیه السلام قرآن او حدیث ذکر نه کو، افراد یې ذکر کړل، خپل ځان مبارک یې ذکر کو او صحابه یې ذکر کړل. کنه قرآن یې ویلې هم ټیک وه، حدیث یې ویلې هم ټیک وه. د دې نه معلومه شوله چې انسان د هدایت لپاره خالص قرآن، صرف قرآن دا کافي نه دی. د انسان د هدایت لپاره صرف او صرف قرآن دا کافي نه دی. ولې؟ خو قرآن کافي وي، الله پیغمبران سره بار را لېږل.
نو الله چې پیغمبر د قران د تشریحاتو د پاره راولېږي په قران باندې د خلکو د پویا کولو د پاره چې په قران باندې خلک پويږي دغه د پر الله پیغمبر راولېږي نو تش قران د انسان د هدایت لپاره کافی نه دی بلکې د دې لپاره بخامخه استاد پکاري استاد الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږي او بیا پیغمبر هم ټول عمر په دنیا کې نه پاتې کیږي پیغمبر ټول عمر په دنیا کې نه پاتې کیږي نو الله رب العزت یو داسې جماعت ذکر کو داسې خلک یې ذکر کړل چې هغه به ټول عمر چې کوم دی په دنیا کې تر قیامت پورې وي صالحین به خامخا په دنیا کې وي شهدا به خامخا په دنیا کې وي نو دا خلکو په دنیا کې وي نو الله رب العزت یو عام لار وښودله چې دې خلکو پسې ځئ تاسو به هدایت یافته شئ د دې وجې قرآن مجید کې الله فرمایي الله جل جلاله فرمایي چې فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی الله فرمایي چې ډومبې زما په نیکو بندګانو کې داخل شه خو ته خپل ځان نیک کول غواړې نو ته دغه شان د نشي نیک کېدلی تش په کتاب کتلو سره نشي نیک کېدلی ډاکټر چې ډاکټري زده کوي او ډاکټر جوړیږي نو دې کتاب هم لولي خو د کتاب د مطالعې سره سره د ډاکټرانو شاګردي هم کوي او د ډاکټرانو په صحبت کې په مجلس کې هم کینی او پاسي د هغې نه پس د هغه نه ډاکټر جوړ شي انجینیر چې انجینیر جوړیږي تش په کتاب لوستلو سره نه جوړیږي دې کتاب هم لولي خو د هغې سره سره د انجینیر شاګردي هم کوي او د هغه انجینیرانو په صحبت کې هم کینی او پاسي د هغې سره یو ځای کینی او پاسي په صحبت کې ورسره پاتې کېږي الله هغه ته چې کوم دی انجینیر جوړي نو دقه شان دی الله فرمایي خو تاسو ځان نیکان جوړول غواړئ نو د قرآن تش په قرآن تاسو نشئ جوړېدلی بلکې د قرآن دپاره ماهرین انسانان پکار دي چې په قرآن باندې پوهېږي د هغې خلکو سره شئ د هغې سره په صحبت کې کښېنئ په مجلس کې ورسره کښېنئ نو تاسو به نیکان شئ نو فدخلي فی عبادي الله وی ډومبې زما په نیکو بندګانو کې داخل شه د هغې صحبت اختیار کا په نیکو بندګانو کې داخل شه نو چې کله ته نیک شې نو ودخلي جنتي یا به وروستو جنت ته داخلېږي ډومبې به د الله په نیکو بندګانو کې داخلېږي مونږ تاسو ګوره یو سړی ډېر کتابونه وګوري هغه دومره نه نیک کېږي خو یو سړی د یوې چلې دپاره یو څلورو میاشتو دپاره د نیکانو هغه صحبت اختیار کړي نو چې واپس راشي نو ګوره په مخ باندې ګیره راغلي تهجد یې شروع کړي اشراق یې شروع کړي چرسیان او بنګیان لړ شي دې ځای نه او د نیکانو په هغه صحبت کې الله پاک جل جلاله نیکان کړي نو د صحبت ډېر لوی اثر دی نو الله فرمایي چې فدخلي فی عبادي لومبې زما په نیکو بندگانو کې داخل شه د هغې صحبت اختیار کا د هغې نه وروسته ودخلي جنتي وروسته به جنت ته داخل نو دې کې دا تفسیر و چې صراط الذین لار د هغه کسانو انعمته چې تا په انعام کړی دی علیهم په هغوی باندې نو په چا باندې الله انعام کړی دی نبیین دي انبیا دي او بیا ورپسې صدیقین دي او بیا شهیدان شهدا دي او بیا صالحین دي په دې خلکو باندې الله پاک انعام کړی دی او موږ د الله جل جلاله نه دغه خلک غواړو نو چې دغه خلکو په سب کې الله پاک مونږ پاسي د هغې دپاره د نیکانو خلکو صحبت پکار دی چې مونږ تاسو د نیکانو خلکو په صحبت کې تبلیغ کیږو درس کېږي هغې ته کینو تعلیم کېږي هغې ته کینو مشوره کېږي هغې ته کینو هسې یو عالم بیان کړي هغې ته کینو دا خبرې دا چې مونږ وورو دا به زموږ زړه ته ګوزي شي او زړه ته په دې اورېدو باندې په ویلو باندې په اورېدلو باندې په ویلو باندې او دغه رنګې چې کوم دی په لیدو باندې دا زړه ته څلور لارې دي چې کله تا سترګې هم صحیح استعمال کړي غوږونه دې هم صحیح استعمال کړو ژبه دې هم صحیح استعمال کړه دماغ دې هم صحیح استعمال کړو ستا زړه ته به چې کوم دی د هدایت هغه رڼا راځي الله دې عمل کولو توفیق راکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین دعا وکړئ الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین الہ العالمین ته زموږ راضي شي خدای زموږ لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړه الہ العالمین دې درس کې څومره کمې کوتاهۍ زموږ نه شوي الله مونږ کمزوري الہ العالمین هغه مونږ ته معاف کړه الہ العالمین صحیح د قرآن د ترجمې او د تفسیر کولو او د اورېدلو توفیق او طاقت مونږ له راکړه الہ العالمین د قرآن د پوهې او د سمج الہ العالمین مونږ ټول مسلمان ته نصیب کړه الہ العالمین زموږ د ټولو نه راضي شه خدای پاک دلته چې څومره ملګري راځي الہ العالمین خالي دا سیمه پرېږده الله ټول ډولۍ د خیر ډکې کا الہ العالمین د قرآن د مجلس وشو الہ العالمین د دې د برکات ټول کلي کې خواره کا الہ العالمین د برکات زموږ کورونو کې خواره کا الہ العالمین زموږ څومره بشران وفات شوي دي الہ العالمین دې ثوابونه هغوی ته ورسوه د والد محترم دی والده محترمه امید
دغه رنګ زموږ د مرګورو کې چې څومره د کوم ملګرو چې کوم دی څوک وفات شوي الٰه العالمین د دې هغه ثوابونه ټولو ته ورسوه. الٰه العالمین د مجموع کې څومره حاجتمند دي ضرورتمند دي الله د ټولو ضرورتونه او حاجتونه تا ته معلوم دي. الٰه العالمین د دې قرآن د درس ته وجه الٰه العالمین د ټولو ضروریات او حاجتونه د خپل غیب خزانونه پوره کړه. الله دې کې څومره بیماران دي الله ټولو ته شفاء کامله عاجله مستعمره ورکړه. الله څومره قرضداري قرضونه ختم کړه. الله څومره پریشان حال دي پریشانه ختم کا. الٰه العالمین زموږ د ټولو نه راضي شه. الله زموږ مال جان وخت تاڼو تاثیرونو هسپتالونو جیرونو مقدمو کې سنونه بچ وساته. الله زموږ مال جان وخت خپل دین د غلبې د لپاره استعمال کا. الله دنیا آخرت کې د کامیابو د خوشحالو د عزتونو ژوند موږ ټول مسلمانانو لپاره راک. الله دنیا آخرت کې د بی عزتۍ د بی پردګۍ د شرم او د بی حیا د رسوای د ژوند موږ ټول مسلمانان بچ وساته. الله زموږ په کورونو کې د زنانو د حیا او د عزت صادرونه راواچوه. الٰه العالمین ځوانانو او بوډاګانو د عزتونو ژوند ورکړه. الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کا. الله په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په جبه زموږ د ټولو مسلمانانو دا کلمه چالو کړه چې لا اله الا الله محمد رسول